بني اسرائیلو کې یو لوی عبادت گزارو جریج نوم یو جریج. 3 کسانو د مور په غیږ کې خبرې کړي. یو پکې عیسی علیه السلام یو پکې جریج خام. دا جریج چې دا په بني اسرائیلو کې لوی عبادت گزارو. په خپل خانقه او عبادت خانه کې بناسو منځ به کو مخلوق پرېښود او سیټ ته تللی ځان له به عبادت کو. دې کې یو ورځ مور راله. چې مور راله جریج ته یې غږ وکړو. چې غږ یې وکړو نو جریج په مانځه ولاړو. دی وی یو طرف رب دی او بل طرف ته مور ده. نو بس د مونځ په حالت کې لګیو نو مور ته یې غږ ونه کو مونځ یې برقرار ساتو. مور ته نه واپس شوله. بله موقع چې مور بیا راله بیا یې غږ وکړو نو جریج بیا په مانځه ولاړو. د بیا جواب ورنکو په مانځه ولاړو. په درېیمه ځل چې مور راله بیا یې غږ وکړو نو جریج بیا په مانځه ولاړو. دومره لوی ولی د الله چې غږ ځکه نه کوي چې په مانځه ولاړ دی. مور چې درېیم ځل غږ وکړو د جواب ورنکم بس مور لپې اوچتې کړې. نو مور خیره وکړله وی اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات. اے جریجا الله دې د هغې پورې د مرګ نه راولي چې څو دې د زیناکارو ښځو مخ نه لیدلی. بس الله دې خدای مړ که چې د زیناکارو ښځو مخ وویني. دومره لوی عبادت گزار د الله ولی په مانځه ولاړ دی. صرف مور له جواب ځکه ورنکو چې په مانځه ولاړ دی او مور د خولې نه خیره ویستله. بس خدای دې مه مړ کوه چې څو دې د زیناکارو ښځو مخ نه لیدلی. بس دا د مور د ناپرمانه نه وخه دا اوسني خو ناپرمانه دي. خو مور لړو سیزي نو مور خیره وکړي. الله اکبر. دا خیره خو به ملک ورنی ملک دا خیره به د ملا ماتي ملا او مېندې کوي نه وي خدای در نه خپل پیدا کوي د خپلو بچو ته وي چې دا مل د سره وکړي. الله اکبر. سبا به هم څه حالي بیا به د دې مور قبر لځي او چغې به وخې چغې خو بیا به دا مور نه نو بیا به د پلار په قبر ارغړي چې بابا ما ته دې ولې خیرې کړې وي نن را باندې بچي لګیا دي. کاش چې ما بابا ته په بره نه وې کتلې. کاش چې ما د مور خدمت کړی وي ما ته مور ازار نه وې کړی. ازار وی وینئ نن هغه ازاریان بچي وینئ که نه چې د مور او پلار په ازار کې پاتې شي. بس مور لاړله. دې کې د کلي یوه حسینه جینۍ وه بې واده وه. هغې نه بدکاري وشوله د هغې بچی وشو. خلقو راګیره کړه ته خو واده شوې نه تا د بچی د چا نه دی وی دا مې د دغې عبادت گزار نه دی دا جریج نه دی دا عبادت په نوم چې عبادت خانه جوړه کړې ده او لګیا د عبادتونه کوي دا